اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دلتا بازی کسان غلطی گانے کبھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد دلتا داسی وائی على محمد وعلى آل محمد على محمد وعلى آل محمد دلتا دوزلی وائی دا با یوزلی وائی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت زنا کسان کما صلیت وائی صلیت غلط تے صلیت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زنا کسان دا غلطی کوي إنك حميد مجيد وائی إنك حميد مجيد إنك دا بجدا وائی حميد مجيد بجدا وائی إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زنا کسان دا کما بارکت پزای باندې کما صلیت وائی نا کما صلیت دی یوزلی وی دی بس کافی دی دلته کما بارکت وائی اوس دینه بعد چې درود دی ویل ګوره درود ډیر لوی فضیلت لري اټولو درود دانو کې دا درود دی ته درود ابراهیمی وائی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد مفهوم دی چې څوک په ما باندې یو ځلې درود وایي صلی الله علیه 10 الله پاک د باندې لس ځلې درود لېږي یعنی لس رحمتونه الله پاک په د باندې لېږي نو درود وایي یو خو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام موږ باندې لوی احسان کړی چې دا دین یې موږ ته را رسولې دی په لوی تکلیفونو نو دوی دا پاره به دعا کوي دا درود دعا دی دویم نمبر باندې دا الله دا رضا ذریعہ دا او الله تبارک وتعالى پیغمبر علیہ السلام باندې یو ځل تاسو درود ولېګلو الله تبارک وتعالى په تاسو باندې لزل درود لېږي دی رحمت په در باندې لېږي دین علاوه د پیغمبر علیہ السلام د شفاعت او د قرب ذریعہ دا الله دې موږ تاسو ته ټول ته د قرب او شفاعت را نصیب کړي اوس درود دی اول دینا پس په دعا وای کومه دعا وای دا هم مختلف دعاګانې منقول دي که قرآن والوي که حدیث والوي چې کومه دعا وای بیا دا تاسو ویلی شئ عام طور باندې خلک دا وای اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دا دلغونې اصلاح کول پکار دي اللهم ربنا آتنا بعضی کسانو دا انیا نه ده پکې آتنا فی الدنیا زنه کسانو وایي فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دا صحیح نه ده حسنه به نه وایي که ضرور په ودرېږي بیا به حسنه وایي حسنه او ساوه بیا په وباسي که سا نه په وباسي دغسې وایي آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار بیا دا غلط دی آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دین علاوه نور دعاګانې هم ویلی شي اللهم انی ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم کله کله دا یو دعا درته خایمه چې کور کې بې اتفاقي وي بې اتفاقي ختمولو دپاره خپل اولاد او د بیبیانو خپل تابع کولو د پاره چې ستا سره مینه پیدا شي او د دیندار او خلکو کې شمار شي بلکې د دیندار او خلکو رهنمایان جوړ شي نو دا دعا کله کله غواړي خاص کر په سنتو یا نفلو کې ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما بهرحال دی دعاګانو کې کومه دعا مو وویله بیا به سلام اړوئ ښي طرف ته به اړوئ خو ګورئ السلام او ټکی به قبلې طرف ته به دې مخ وي
السلام علیکم ورحمت الله. دا ته به نیت دا وي که په یوازې لمونځ ګزارې جمع باندې نه نو تا سره کومې فرښتې دي د اعمالو لیکونکې د هغوی نیت به وکړي. که جمع کوې بیا تا پسې چې کوم کس وروستو دی یا مخته دی هغه نیت به هم وکړي او دې سیډ وال لمونځګزارو نیت به هم وکړي کومې فرښتې او انسانان یا جنات تاسو سره په جمع دي ټولو نیت وکړي السلام علیکم ورحمت الله. بیا په دې سیډ باندې چې مخ راړوي السلام به په قبلې طرف باندې مخ ووایي السلام علیکم ورحمت الله. دلته به هم د دې کسانو نیت وکړي چې دې سیټ ته کوم دي. البته مخ ته وروستو دی چې کوم کسان دي ستا په سیټ کې هغه به دواړو کې نیت کوئ. نو دا لمونځ و. لمانځه نه پس مختلفې دعاګانې راځي خو ربنا دا دعا اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. دا دعا اکثرو کتابونو لیکلې ده. دین علاوه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له نور هم دعاګانې منقول دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له تاسو وکړې شو کومه دعا ډیره زیاته قبلېږي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو دی نیمه شپې ولا دعا دا ورته ذکر کړی دا او بلا فرض المنزول نه پس دعا ورته ذکر کړی دا. لہذا تاسو الله نه بیا غواړئ او چې کوم هم مشکل عام طور باندې ماته پیښ شوی دی او فرضونه پس می دعا کې هغه دعا الله تبارک وتعالى نه وخت دا اکثر الله تبارک وتعالى پوره کړی دي. الله پاک دې تاسو ټولو ضرورت حل فرمایي مشکلات ته حل فرمایي او ضرورت شرعي مطابق ټول الله تبارک وتعالى حاجات مو دې پوره کړي او هر قسم مسائل مو نه مو دې الله تبارک وتعالى وساتل کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.